دا کوم حالات چې روان دي ای پښتنو که موږ د دې حالاتو مخنیوی ونه کړو بیا به لاس مروړو. دا سوات موټروی چې دی او یا سوات ته بیا طالبان راوستل چې دي دا د سوات د ځمکو د قبضه کېدو یو منصوبه بندي ده. که پښتنو موږ د دې مخنیوی ونه کړو نو بیا به لاس مروړو او وخت به تېري چې زما د خولې نوړی زموږ د دې پښتنو څه دي لږې لږې ځمکې دي چې په هغې زما د بچو روزي روټي روانه ده نو چې د هغې نه ته دا واخلي نو هغه به بیا شوکه کوي ډاکه به کوي که د طالبانو په شان د چا مرۍ به پرې کوي نو دا هم د بیابنۍ سره تړلې خبره ده. او دغه وزیر اعلی صاحب ته زه وایم چې وزیر اعلی صاحب ته بدماش یې بدماش په دې چې ته د خپل اسمبلۍ قانون نه منې چې تا قانون پاس کړی چې په زرعي ځمکو به څوک کورونه او دوکانونه نه جوړوي ته هغه قانون نه منې ته د خپل اسمبلۍ قرارداد نه منې ته د ډسټرکټ کونسل قرارداد نه منې ته د سوات قومي جرګې قرارداد نه منې ته د سوات د خلکو فریاد نه منې خو ته بدماشي کوې. نه یارونو په ترکي کې یو پوځي بغاوت راغلی و چې کله هغه بغاوت شروع شو نو قوم راغی ټینکونو ته سملاستېدو او هغه بغاوت یې ناکامه کړو نو چې زموږ د زرعي ځمکې زموږ نه اخلي د دې اچولو ته موږ سملو که نه به سملو موږ به د دې مخنیوی کوو که نه کوو. نو وزیر اعلی صاحب د خدای په خاطره په دې خلکو رحم وکړه. 9 کاله ته رالې د ننګولۍ سره یې داسې وکړه چې په ننګولۍ کې په ټانګونو باندې سپورټس کمپلیکس جوړی خپل کور ماډل سکول جوړی ویټرنري یونیورسټي جوړی موږ وایو ټیک د ترقۍ خبره ده موږ یې خلاف نه کوو خو د هغې زموږ سره څه چل وکړو چې 80 روپۍ فوټ یې ولګوو چې په 80 روپۍ فوټ باندې پلاستیک نه کېږي نو دا د ظلم انتها ده که نه ده. نو دغسې د دې ځمکو درله 80 روپۍ فوټ هم نه درکوي او دا زرعي ځمکې درنه اخلي نو راپاڅئ د دې خپلو بچو د روزي روټۍ دا بچاو وکئ. ملګرو دا تحریک چې و دا د دې ځای نه شروع شوی دی. فیروز شاه خان دی الله پاک هغه له جنتونه ورکړي دا تحریک د هغه زمونږ مشر و نو موږ هغه ته د عقیدت پېرزونې وړاندې کوو. ملګرو کله چې دا تحریک په 2018 کې شروع شو نو موږ هم د دې د مخنیوي دپاره یعنې احتجاجونه کړي دي جلسې وکړي دي جلوسونه یې وکړي دي خو په روز کال چې کله په دسمبر کې یعنې دوباره هغوی نښې ولګولې نو موږ بیا هم په دې مراد سعید پسې تللي وو په وزیر اعلی پسې تللي وو په ډي سي پسې تللي وو په کمیشنر پسې تللي وو او هغوی ته هغه خپل فریادونه کړي دي خو هغوی سیوا د دوکې نه زموږ سره هیڅ اخلاص نه دی کړی. په هره موقع باندې مراد سعید زموږ سره دوکه کړې ده وزیر اعلی زموږ سره دوکه کړې ده دی کمیشنر موږ سره دوکه کړې ده دی ډي سي لکه موږ له د اے سي مقرر کړی او د هزارې نه واخله د برې باندې پورې موږ سره دا په دغه باندې ګرځېدلی او دا یې تسلیم کړې وه چې دا موټروی چې دی دا د سیند نه ډېر لرې دی په ځینو ځایونو کې دا 3000 فوټه د سیند نه لرې دی نو دا یو ناروا خبره ده. د دې خلکو لږې لږې ځمکې دي او لږې لږ کنال یا 2 کناله ځمکه ده نو چې د دې د بچو نه دا روزي روټي واخلي نو دا خلک به څه کوي دوی به دهشتګرد جوړېږي که نه جوړېږي خامخا به ته جوړېږي نو ولسي امن ته به خطرئ. ملګرو که تاسو پې پوه یې نو دا دهشتګردي چې دي کومه راوستې ده دا خود ساخته ده دا یې د دې دپاره راوستې ده چې زموږ په دې ځمکو باندې قبضه وکړي زموږ په دې مالي وسایلو باندې قبضه وکړي د دې نور څه غرض نشته او زموږ د سوات د وزیر اعلی او یا د امرت سعید یا د نور کسان چې ورسره کم دي نو دا غاصبان دي دا ظالمان دي دوی ته موږ فریادونه وکړو دوی ته موږ احتجاجونه وکړو دوی ته موږ عرضې وکړې خو له سوا د دوکې نه او د فریب نه دوی زموږ سره هېڅ اخلاص ونه کړو بلکې الټا هغه عمل زموږ الټه کېږي. کم خلک چې دا فکر کوي چې موږ د موټروی نه لاندې نه راځو موږ ترې بچ یو نو دغه د نر زامن دې واوري چې موټروی راغی په دې به د لاهور خلک د چک درې نه کالام ته ځي د دې د کانچو دا خلک دا کم چې دکانداران دي د دې دوکانونه به شړېږي دا کم چې پمپونو واله دي د دې پمپونه به شړېږي دا کم چې ګاډۍ واله دي که ټماټر خرڅوي که بل څه میوې خرڅوي دا به شړېږي. د دې موټروی نه ستاسو یو لاس ته یا بل لاس ته کمې اوبه چې ډب کېږي ستاسو ځمکې به سیمو تور کېږي دا بیا فصل نه کوي.
د دې موټروې نه د 50 بلیونه ډالرو ځمکه لاندې راځي. د 50 بلیونه ډالرو ځان زړونو په خبره پوه کوي. د دې موټروې د وجې نه به 14 بلیونه ډالره سالانه زموږ تاوان کیږي. 14 بلیونه ډالره دا به زموږ تاوان کیږي. دا تاوان به د هغې خلکو نه کیږي چې کوم د موټروې لاندې به چقېږي. وروڼو ځان به په خبره پوهوئ. بده ورځ چې راشي د قام بده ورځ به قام سموي. زه پاکستان سټیټ ته دا وایم یو خس د سواد د ترقۍ خلاف نه یو. د سواد په حدودو کې چې کم ځای د ترقۍ که خښته لګي که ټاټکې سیمټ لګي نو زه پې خوشحالېږم او دغه شان دا زیرین ټول پې خوشحالېږي. خو افسوس خبره دا ده دا کومه منصوبه چې دی راوړې ده دا دی په داسې طریقه راوړې ده چې د سواد که د چا پیسه پټې دی او که د چا روپۍ دی او که د چا سیری دی او که د چا غر دی او که د چا وټ دی هغوی د سره مالکان نه دي ګڼلي. د هغو نه پکې دي ته د سراډو د تپوس څه ضرورت نه ښکارېږي. که دی په دلیل سره خبره کوي نو د ټولو ناول زما د پټي نه دي شروع وکړي. خو شرط دا دی چې خبره به په دلیل وي. دی چې موټروې جوړوي د دې د وینا مطابق د چکدرې نه د کالامه پورې دا 80 کیلومیټره دی وی دي. زه ورته دا ویم چې ته په 1 کیلومیټر کم از کم 4 اربه روپۍ لګي. 9 پکې پلونه دي. په یو پول 100 اربه لګي دغه ماته اندازه نشتی. دې ته چې موږ که د سواد د خلکو او د سواد د زمیندارو سره دی ښه کوي او دا سواد دا زمیندار د خپلو پټو مالکان ګڼي نو موږ ټول ورته په خوشحالۍ دا وایو چې ته د 1980 81 82 کې د سواد پټوار شوی دی. دا ټول حساب کتاب د سواد په لټه کې پروت دی. هغه لټه راواله اول دی د سواد د سین حدود یا لوښی معلوم کا. تاسو ورونو دا خبره واورئ لکه کله خبره چې په دلیل وي که نه نو د هغې هېڅوک مخالفت نشي کولی. موږ د موټروې خلاف نه وایو. موږ اوس صرف د خپل پټي غم راغستی یو. خو دا موټروې که په دې موجوده نقشه جوړ شو په خدای یقین وکړه چې 2 ګاونډیان به د یو بل سره په جنګي. نه به څوک چاله لار ورکوي نه به څوک چاله اوبخور له لختې ورکوي نه به څوک د چا ټیکټر پرېږدي. څه به کېږي دی د سواد هغه تباهي راوستې ده چې په یوه محله کې به 3-4 کسه روغ پاتې نه شي. زمونږ تجویز دا دی چې ته د 1980 81 82 کې کله چې تا پټوار کړی دی دغه لټه دې راواله پټواریان دې بوزه د خپل سین لوښی دې معلوم کا چې څومره درته د سین لوښی ښکارېږي. زمونږ څنګه دې زمونږ نه مخکې تپوس نه دی کړی موږ در سره اوس هم یو کس نه وځو. کیایو زمونږ چې په اړه کې کم خبره ده چې یاره موټروې دې نه جوړېږي. که چیرې تاسو خپل تعداد هغه حد ته ورساو چې کم حکومت زموږ نه غواړي چې ستاسو خدای یو څو تنه راوځئ دا د وزیر اعلی خبره ده دا د ادارو خبره ده نو تاسو دا شی په دې شکل کې موږ ستاسو دې مسلې ته نه یو جوړ. زما وروڼو زه ستاسو نه یو لوز قول دلته عالمه او هغه لوز قول دا دی چې که چارې تاسو زما سره ملګرتیا کوئ دا شته خلک او دې زمانه د موټروې جوړ کړو نو زه ویم چې زه به د خپله ګیره هم ورخیم او زه به ځان اور ستاسو نه مخکې مړ کړم. زما د اولنی تجویز دا دی چې اوس خو به موږ خیر واک وکړو خو په دې پسې به دویم پروګرام چې موږ کوو نه یا به یې په مټه کوو یا به یې په مینګوره کوو. په مټه بس مټه شوه په مټه به پروګرام وي خو ګورې تا خلک نه تاسو به هم راځئ او نور ملګري به هم راولئ. دا زموږ تجویز دی. خبرې ټولې وشوې خو خفخان په دې دی چې زمونږ قوم ځان له څوک د جرګې ګوري د مشرۍ ګوري نه د هغه خان لاله به خبره کوله چې تاسو یو بیزه هم اخلئ نه د هغې هم د نسل تپوس کوئ چې پی څومره کوي او څومره ځواړي لغ پکې دی خو چې ځان له مشر نیسئ
نو د هغه د سبا او د نن تپوس نه کوئ چې د څه کردار دی دی د کوم ځای نه راغلی او دی چا راوستی دی خو بس داسې په دغه ور روان یو نه څه تاوان چې موږ ته رارسي زموږ د دغې بې اتفاقۍ نه رارسي او هغه کسان چې په پروګرام چا راوستي او هغه پې خپل غرضونه کوي نه هغه خلک موږ هغه ایوانونو ته ورسوو دلته زموږ په دې سوات کې ملکنډ ډویژن باندې او بیا په پورا خیبر پختونخوا باندې د امن په حواله باندې موږ ته یو مسله پیښه ده او دویمه خبره زموږ د دې قام سره دلته د موټروې په حواله باندې چې هغه باندې تفصیلي خبرې وشوې